السلام علیکم ګرانو کتونکو. د آی پی ایل د لوبو په لړۍ کې څه اومه لوبه هم ترسره شوه. دغه لوبه د ممبئی انډینز او د رایل چیلنجرز بنګلور ترمنځ وه. ټاس د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وګټلو او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. ممبئی انډینز په لوبډله کې ډیکوک، روهیت شرما، یادف، یوراج سنگھ، پولارد، پانډیا، هاردیک پانډیا، مکلینګن او مرکنډي او جسپریت بومرا لوبه کوله. او د رایل چیلنجرز بنګلور په لوبډله کې بیا پټیل، موین علي، ویرات کوهلی، ایبی ډیویلیرز، هیټمایر، ډي ګرنډهوم، ډوب، سایني، چاهال، یادف، محمد سراج لوبه کوله. لومړی د ممبئی انډینز لوبډلې توپوهنه پیل کړه. د دوی د پیل توپوهونکي لوبغاړي ډیکوک او روهیت شرما وو. ډیکوک په 23 منډې جوړې کړې، په 60 توپونو باندې 2 څلوریزې ووهلې، یوه یې هم شپږیزه ترسره کړه، چاهال آوټ کړ. روهیت شرما 48 منډې جوړې کړې، په 33 توپونو باندې 8 څلوریزې ووهلې او یوه یې هم شپږیزه ووهله. یادف 38 منډې جوړې کړې، په 24 توپونو باندې 4 څلوریزې ووهلې، یوه یې هم شپږیزه ووهله، د چاهال لخوا آوټ شو. یوراج سنگھ بیا 23 منډې جوړې کړې، په 12 توپونو باندې 3 شپږیزې ترسره کړې، چاهال آوټ کړ. پولارد بیا 15 منډې جوړې کړې، په 6 توپونو باندې چاهال آوټ کړ. کرونال پانډیا 1 منډه جوړ کړه، په 2 توپونو باندې یادف لخوا آوټ شو. هاردیک پانډیا 32 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، په 14 توپونو باندې 2 څلوریزې ووهلې، 3 هم شپږیزې ووهلې. مکلینګن 1 منډه جوړه کړه، په 4 توپونو باندې د محمد سراج لخوا آوټ شو. مرکنډي 6 منډې جوړې کړې، په 5 توپونو باندې یوه څلوریزه ووهله، د محمد سراج لخوا آوټ شو. جسپریت بومرا بیا هیڅ کومه منډه جوړه نه کړه، ناسوځېدلی په میدان کې پاتې شو. د رایل چیلنجرز بنګلور په لوبډلې کې یادف 4 اوره ترسره کړل، 26 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. سایني 4 اوره ترسره کړل، 40 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. محمد سراج 4 اوره ترسره کړل، 38 منډې ورکړې، 2 وکټې هم ترلاسه کړې. چاهال 4 اوره وکړل، 38 منډې ورکړې او 4 وکټې ترلاسه کړې. ډي ګرنډهوم 3 اوره وکړل، 22 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. موین علي یو اوور وکړ، 14 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. ممبئی انډینز په 100 اورونو کې 108 منډې جوړې کړې، 8 لوبغاړي وسوځېدل او سیالي لوبډلې رایل چیلنجرز بنګلور ته 188 منډې هدف وټاکه. د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې دوه د پیل توپوهونکي لوبډلې میدان ته راښکته شول، پټیل او موین علي وو. پټیل 11 منډې جوړې کړې، په 22 توپونو باندې 4 څلوریزې ووهلې، یوه یې هم شپږیزه ترسره کړه، د مارکنډي لخوا آوټ شو. موین علي 14 منډې جوړې کړې، په 7 توپونو باندې یوه یې څلوریزه ووهله، یوه یې هم شپږیزه ووهله، د روهیت شرما لخوا رن آوټ شو. ویرات کوهلی کپتان د 40 منډې جوړې کړې، په 32 توپونو باندې 4 څلوریزې ترسره کړې، د بومرا لخوا آوټ شو. ایبی ډیویلیرز 80 منډې جوړې کړې، په 41 توپونو باندې 4 څلوریزې ووهلې او 6 هم شپږیزې ترسره کړې، په میدان کې ناسوځېدلی پاتې شو. هیټمایر 15 منډې جوړې کړې، 6 توپونو باندې یوه هیڅ کومه څلوریزه او شپږیزه ترسره نه کړه، د بومرا لخوا آوټ شو. ډي ګرنډهوم بیا 2 منډې جوړې کړې، په 7 توپونو باندې د بومرا لخوا آوټ شو. ډیوب ناټ آوټ پاتې شو، په 9 منډو باندې په 15 توپونه یې ووهل، یوه یې هم شپږیزه ترسره کړه. د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ونه شو کړای چې په ټاکل شوو 100 اورونو کې 188 هدف ترلاسه کړي، ټوله نو 181 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 6 رنزو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. د ممبئی انډینز په لوبډله کې مکلینګن 2 اوره وکړل، 40 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. ملینګا 4 اوره وکړل، 39 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. بومرا 4 اوره ترسره کړل، 60 منډې ورکړې او 3 وکټ یې ترلاسه کړې. هاردیک پانډیا 3 اوره وکړل، 30 منډې ورکړلې. کرونال پانډیا 4 اوره ترسره کړل، 28 منډې ورکړلې. مارکنډي 3 اوره ترسره کړل، 23 منډې ورکړې، یو وکټ یې هم ترلاسه کړه.
نو دوستانو تر بیا چې زه تاسو ته د بلې لوبې د معلومات چمتو کوم تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان ښه وخت.